السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو نوی خبر رامخته شوی دی چې ښځې خپل خاوند د 5م چت نه راوغورځوه. د غریب غټه غلطي دا وه چې دویم واده یې کړی و. دې سړي دا واده په څنګه طریقه کړی و، یې ښځې نه پټ کړی او که نه یا څه بل څه لانجه وه. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. داسې بل شان دي حالات شروع دي. د سړي ذهن هم نه مني چې دا څنګه چل وشو او څنګه نه. اوس ښځه راپاڅېدلې ده او خپل خاوند یې مړ کړی دی. د دې واقعې په شا باندې څه قصه پرته ده. عزتمندو، اصل خبره دا ده چې دې سړي مخکې واده کړی و او د واده نه پس یې د ښځې ساس نالګې راغلې وه. د کور په خبرو باندې یو بل څه روان شوي وو. نو دې سړي به دې ته هر وخت ویل چې زه واده کوم. دی به ورته کله ویل چې زه وکړه خپله خوښه ده او کله به ورته ویل چې نه به کې. اخر دا چې د ډیر تکلیف او برداشت نه پس دې سړي په پټه واده وکړو. واده یې څه داسې طریقې سره کړی و چې کومه دا دویمه ښځه وه دې یې بیل کور نیولی و. دا ښځه به هلته اوسېدله، خو د لومبۍ ښځې ته دا پته نه وه چې د دویم واده کړی دی. یو ورځ سهار وختي دا د کور نه ووتلو. نو د لومبۍ ښځې په زړه کې دا شک رالی چې دومره سهار وختي دا چرته لاړو. د دې یو وړوکی زوی و چې هغې ورپسې شاته ولېږلو چې څنګه دا سړی د ښځې کور ته دننه شوی دی. نو د زوی سی کړی دی، زوی راغلی دی او خپل مور ته یې بیا ټوله قصه کړې ده. بیا چې دا سړی خپل کور ته راغلی دی، نو دا سړی په څه بهانه باندې 5م چت ته خېجولی دی او د کړکۍ خواته یې ودرولو او سمدستې دیکا ورکړله چې د 5م چت نه لاندې سړک ته راپرېوتو. سر یې ولګېدو او په هغه موقع باندې د فاني دنیا نه رخصت شولو.